چې ما نننۍ ویډیو د وابډې حوالې سره ده په تحصیل شب قدر کې او بیا د تحصیل شب قدر سره پیوست چې بار یونین کونسل دي په دې کې د بجلی ډیره اهم غټه مسله را روانه ده. تقریبا د په 24 غنټو کې 3 یا 3.5 غنټې بجلی وي، هغه تقریبا په وخت 20 منټه یا نیمه غنټه بجلی راځي. نو په دې وجه په دې اړه کې چې کوم دی د شب قدر مشرانو ته لکه څنګه چې په 400 کې یو ای پی سی جوړه شوې ده، د هغه ځای مشران عوامي نمایندګان دا ټول راغونډ شوي دي، هغوی یو دغه جوړ کړی دی، په یو پیج باندې راغونډ شوي دي او د علاقې د مسایلو دپاره هغوی اواز به اوچتوي. نو زما د شب قدر چې څونه عوامي زموږ نمایندګان دي، کو هغه ایم پی ای دی، کو ایم این ای صاحب دی، دې ټول ته زما خواږه چې مهرباني وکړئ د دې شب قدر په عوامو باندې رحم وکړئ. تاسو باندې اعتماد یې کړی دی، هوډي درکړی دی. مونږ روزانه بنیاد باندې دا ګورو چې د بجلی ډېره غټه مسله روانه ده. بعضې خبرې داسې راځي چې یاره په کلو باندې په محلو باندې قرضې دي، نو چې کومې قرضې دي ټیک ته، نو په هغې کې خو په 100 کې 10% خلک غلا کوي، 90% خلک بیلونه ورکوي. نو دا مهرباني دې وکړي شي چې دا خلکو د ریلیف ورکړي. دا بجلي چې کومه دا ډېره سخته مسله ده، په جوماتونو کې اوبه ني، په کورونو کې ګرمي، ماشومانو ته تکلیف، بیماران. نو د دې حوالې سره دا وړه غوندې ویډیو موږ وکړو، د خپل عوامي نمایندګانو ته زموږ خوا ته چې مهرباني وکړي، زموږ د اواز چې کوم دی موږ چا ته وجاړو، زموږ د فریاد خو نور ځای نه نشته. هم تاسو مشران یې پکار دي تاسو راپاسئ او د عوامو تپوس وکړئ دا عوام خواران چېرته لاړ شي. د دوی خو دغه چوکونو ته چې روزي صرف چغې به وایي. نورې خبرې به زموږ د ورور نوید مومن صاحب وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه چشتي ډېرې ښایسته خبرې دې وکړې او ډېرې ګټورې خبرې دې وکړې. زه دا وایم چې څومره پاټۍ دي هغوی له زر تر زره پکار دي چې په یو پیج باندې راشي او شب قدر قومي اتحاد جوړول پکار دي چې په د شب قدر کمې مسلې دي، هغه که د بجلی مسله ده، هغه که د اسپتال مسله ده، که هغه د اوبو مسله ده، که هغه بله مسله ده، که بله مسله ده. د شب قدر د عوامو دپاره، د شب قدر د عوامو نه غوښتو دپاره ودرېدل پکار دي. او چې دا پاټۍ ټولې په یو پیج سره راغلي نه وي، نو دا شب قدر ښایسته کېږي نه. نو زه دا غږ په ټولو پاټو باندې کوم، بلکې په ټول شب قدر په عوامو باندې کوم چې قومي اتحاد کې ټول شامل شي، یو غوږ اوچت کړئ، یو فکر وکړئ، یو سوچ وکړئ چې دا شب قدر به څنګه ښایسته کوو. نن موږ دا ایم پی ای ایم این ای لېږلی دی، هغوی غریبانه چې کار کوي یا نه کوي هغه بېله خبره ده، خو د هغوی څه ذمهواري سازېږي چې هغوی هم کښېني د قوم سره د پاټو سره کښېني او په دې شب قدر په مسایلو باندې یو غږ اوچت شي، یو خبره وکړی شي. دا به د شب قدر د ترقۍ، د شب قدر د سوکالۍ، د شب قدر د خوشحالۍ دپاره بهتره خبره وي. او که نه دغه شان زموږ قوم موده پراته او د سیاسي لیډرانو موده پراته، اوټونه راشي او ور یو سړی لاسونه پړقولو والا بیا پیدا شي او لاسونه پړقوي او هغه وخت کې راسه وعدې کوي. نو د هغه وعدو نه مخکې چېرته څه ښودل پکار دي، څه په ګراوند باندې څه کار کول پکار دي چې هغه وکړی شي. هغې کې به موږ ته پته ولګي چې دا د قوم څه خیرخوا دی، دا د قوم خیرخوا نه دی، د دې پته به بیا په هغه موقع باندې لګي. نو د اوس نه پکار ده چې دا کار وکړی شي او دا ټول قوم یو ځای کړی شي او یو اتفاق کړي، یو اتحاد کړي او د شب قدر مسلې په شب قدر کې حل کړي. نو دا به ډېره بهتره. او دا کومه ویډیو چې موږ وکړه دا مختصر ویډیو ده، دا هغه خلکو دپاره دا پیغام دی چې څوک کوټونه کوي، څوک انتخابات کوي او څوک د عوامو نمایندګۍ کولو دپاره کوشش کوي. هغوی ته زه دا وایم چې راپاڅئ، نن د قوم یو کېدو موقع ده او راځئ راوځای شئ چې دا قوم ټول یو کړو او یو اتفاق وکړو، یو اتحاد وکړو او د شب قدر د مسلو دپاره یو غږ اوچت کړو. لکه څنګه چې 400 کې ساده شوه، هغوی 2 غنټې ریلیف راوړه چې موږ 4 غنټې ریلیف راوړو د شب قدر خلکو ته چې د بجلي ورته چاوي.